دریو کسانو د مور په غیږ کې خبرې کړي ښه یو پکې عیسی علیه السلام یو پکې جریج ښه دا جریج چې و دا په بني اسرائیلو کې لوی عبادت ګزارو په خپله خانقه او عبادت خانه کې به ناست و مونځ به یې کو مخلوق یې پرېښودی و سیټ ته تېتلی ځان له به یې عبادت کو دې کې یو ورځ مور رالله چې مور رالله جریج ته یې غږ وکړو چې غږ یې وکړو نو جریج په مانځه ولاړو دی وی یو طرف دی او بل طرف ته مور ده نو بس د مونځ په حالت کې لګیو نو مور ته یې غږ ونه کو مونځ یې برقرار ساتو مور تېنه واپس شوله بله موقع چې مور بیا رالله بیا یې غږ وکړو نو جریج بیا په مانځه ولاړو د بیا جواب ورنکو په مانځه ولاړو په درېیمه ځل چې مور رالله بیا یې غږ وکړو نو جریج بیا په مانځه ولاړو دومره لوی ولی د الله چې غږ ځکه نه کوي چې په مانځه ولاړ دی مور چې درېیم ځل غږ وکړو د جواب ورنک بس مور لپې اوچتې کړې نو مور خیره وکړله وی اللهم لا تمته حتی تریه وجوه المومسات اے جریجا الله دې د هغې پورې دله مرګ نه راولي چې څو دې د زیناکارو ښځو مخ نه لیدلی بس الله دې خدای مړ که چې د زیناکارو ښځو مخ وي دومره لوی عبادت ګزار د الله ولی په مانځه ولاړ دی صرف مور له جواب ځکه ورنکو چې په مانځه ولاړ دی او مور د خولې نه خیره ویستله بس خدای دې مه مړ کوه چې څو دې د زیناکارو ښځو مخ نه لیدلی بس دا د مور د ناپرمانه نه وخه دا اوسني خو ناپرمانه دي خو مور لړه وسیځي نو مور خیره وکړي الله اکبر دا خیره خو به ملک ورنی ملک دا خیره به د ملا ماتي ملا او میندې کوي نه وي خدای درنه خپل پیدا کو د خپلو بچو ته وایي چې دا مل د سره وکړي الله اکبر سبا به هم څه حالي بیا به د دې مور قبر لځي او چغې به وخې چغې خو بیا به دا مور نه نو بیا به د پلار په قبر ارغړي چې بابا ما ته دې ولې خیرې کړې وې نن را باندې بچي ریږیا دي کاش چې ما بابا ته په بره نه وې کتلی کاش چې ما د مور خدمت کړی وې ما ته مور ازار نه وې کړی ازار وی وینئ نن هغه ازاریان بچي وینئ که نه چې د مور او پلار په ازار کې پاتې شي بس مور لاړه ده دې کې د کلي یوه حسینه جینۍ وه بې واده وه هغې نه بدکاري وشوله د هغې بچې وشو خلقو راګیره کړه ته خو واده شوې نه تا د بچې